په هغو کې یوه مسله دا ده چې یو سړی اودس کی یا یو سړی باندې غسل لازم سوی ده او د په ګوته باندې ده یا د ګړۍ په لاس باندې ده. اوس دغه ګوتې او دغه ګړۍ په دوه قسمه سره ده، یا خو به دغه دومره مضبوطه وي چې په جسم پورې به نښتي، په ګوته کې به دا مضبوطه نښتي، نو دغه ګوته ښورول چې د لاندې اوبه ورته داخلي سي د اودس په حالت کې او د غسل په حالت کې دا فرض دی. که چیرې یو مسلمان دغسې ګوته په ګوته کړي چې هغه ګوته ښوري نه او د غسل او د اوداسه په وخت کې دغه ګوتې ته د لاندې اوبه نه داخلي کیږي، نو دغه اودس او دغه غسل د ده نه ده سوی، په دغه باندې الله رب العزت عبادت نه قبلوي، دغه باندې لمونځ نه ادا کیږي. او که چیرې ګوته یا ګړۍ داسې غړنده وي په لاس کې چې اوبه ور داخلیږي، خو بیا هم مستحب دا ده چې هغه ګوته وښوروي. د غسل په وخت کې او د اودس په وخت کې باید کوم یو انسان مسلمان چې ګوته په لاس کړي باید هغه ګوته وښوروي چې هغه ګوتې د لاندې کومه علاقه ده هغه صحیح پاکه سي او هغه ګوتې لاندې اوبه داخلي سي او هغه په سرمن باندې اوبه تیرې سي. نو دا مسله ضروري مسله ده، په دې کې اکثره مسلمان غافله یې ګوته یې په لاس کړي بس غسل وکړي راووځي. دا په فرایضو د غسل کې داخل ده چې دا ګوته به ښوروې، کومه ګوته چې د په لاس کړې دغه ګوتې ښورول هغه ته د اوبو یې لاندې داخلول دا فرض دی.